الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال الله تعالى أيضا في مقام آخر ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مسلمانانو او اوریدن کورونو فطرتی طور باندې انسان هر یو انسان د کامیابی د حصول د پاره رز او شپه مهنت کوي او د دې کوشش کوي اگر ہر یو انسان پا دی تک و دو کے دے چی زدی محنتکم زدی کوششکم ہو لیکن اللہ تعالی واضح طور باندے دا خبر بیانی چکم ایمان والا خلق دے که سڑے دے او که خزدا دوی عملو کی خو لیکن دا سے عمل چی دا نیک عمل دے دغا انسان دغا خزدا او که دا سڑے دے دا کامیاب دے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن یوتن اعمال صالحہ کی برابر خبر دا کدا سڑے دے او کدا خزدا
او دا مومن وی یا مومن وی الله وی زبدیت داسې جون ورکم چې هغه جون با خیستوي داسې خوشاله به تو ورکم چې دا غینه بعد به غم ناراضي داسې زینو ته به ورسوم چې دا هغه نه بعد به د دینه واپس نه غواړي او هغه نعمتونه به د ورکم چې دا غینه بعد د نعمتونه با ختميږي نه نو هغه انسان ضرور به ضرور کامیاب دی چې کوم نیک اعمال کوي نو د دین هم معلومه شو چې زمنګ او تاسو د ژوندۍ د مدار چې د فنې کو اعمال باندې دي اعمال زمنګ خوي ژوندۍ به زمنګ خوي او کجری دا اعمال بګړو شو بیا دغه زندگی زمنګ چې کومه زندگی دا ناکام ده حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا دنیا کور د حق چا د پار کور دی چې داګه د پارا په آخرت کې کور نه او دا مال د هغه انسان د پاره دی دا به جمع کوي هغه څوک چې داګه د پارا په آخرت کې حصہ نه وي اکثر خلک دا سو ګوري ته پوسونه کوي چې زه پریشان یم زما دا پریشانې چې دا بسنګ ختميږي زما دا برای چې دا ناکاره کارونه لري دا بسنګ ختميږي د دې ټولو خبرو د سوالونو جواب صرف 15 خبرې چې دا غي د وجنا ناکامي هم ده او داغي د وجنا پریشانی هم ده کچره موت د دې زندګۍ چې دا کمی پینځو کو دا حال دي د دې دا پینځو نقصانات دي د دې اصلاح کو نظمو استاد زندگی کامیابیږي چې کله دا بنیاد موت اٹکو نو بیا هر یو د موت ساده زندګۍ اگر ترتیب چره دا به صحیح وګرځي او کنه موږ دا بنیاد ټیکو نه او د دې اصلاح نکو بیا محترم دنیا هم زمنګ ناکام ده او آخرت په هم ناکام هغه کومه خبرې دي علما بیانې چې په خپل علم باندې عمل کول رومه نقصان زمنګ او استاد سودا دي چې موږ د څومره هم علم دی پای باندې عمل نشته دا یو ډېر لوی غلطی ده او هر یو انسان سره سنس علم وی دا ضروری نه ده چې سره دې سند یافته وي خپل موږ د دوستانو نه دا خبره اورو چې هر یو سړی د دوره علم ضروری دی چې 24 غنټې ژوندۍ په تیرې دا هر یو مسلمان ته پته هغه باندې دې پويږي چې دا خده دا بد دی په دې داسې به یو مسلمان نه چې هغه نه پوي هر یو سړی په دې خبره باندې مکلف دی
چې دې په خپل علم باندې عمل وکړي. کدی دې کې موږ ناس یو موږ یو خبر اورېدا اوس ما کې او ماته دې خبرې معلومات نو اوس معلومات رالو چې دا د خپل عملی ژوندۍ تراول د قیامت پر ورځ باندې با محترم او تپوس کیږي چې تا په خپل علم باندې څومره عمل کړو. حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې قیامت پر ورځ باندې با قدم د خپل ځای نه جدا کېدې نشي تر څو پورې چې د یو څو سيزونو تاسو نشي. عمر می د نظر کړو دا عمر د کوم ځای کې سر کړل دا عمر دا حصہ د کوم ځای کې لګولې ده. نن د موت په خپل عمر باندې سوچ چې زمنګ په دین باندې څومره عمر لګي زندگی لګي او په دنیا باندې څومره زندگی لګي. موت اچ دا سوچ کړي دي چې ما ته الله اولاد را کړی دی چې د دې اولاد دینی تربیت وکم. دا سوچ نشتا هو لیکن موت دا سوچ کو چې زما دا زوی زما دا رور دا په کومه طریقې سره پیسې ګټي او چې مال راړي. محترم او چا چې خپل اولاد تربیت اونکو دینی تربیت اونکو کته هر څومره هم نیک شي د قیامت پر باندې با اول ستانه تپوس تا د اولاد په بارکی کوي. خوش قسمت دي حق خلق چې اولاد علما دي او د اولاد نه حافظان او دیندار جوړ کړي دي. دغه خلق خوش قسمت خلق دي. تپوس په د قیامت پر باندې ستاد بچی کیږي. تا مې امانت درکړو دا امانت تارې د دینی تربیت کړې دي. هر سړی د خپل گریوان کې وګوري چې زه د خپل زوی دینی تربیت کوم او کنه زه ول دنیوي تربیت کوم. دویم نمبر مال مې دل درکړو د مال په باره کې به تپوس کېږي. اول تپوس په دا کېږي چې دا مال د ګټلې څنګه او بیا د خرج کړي کوم دی. مال د ګټلو موږ دا سوچ نه کوو چې دا حرام دی او کدا حلال دی. خو بس را جمع کول غواړي په کومه طریقې سره سوکوال غواړي خو جرا پیسې ته ځان تراشي. اول تپوس پدا کېږي چې مال دې ګټلې کم ځای او بل تپوس پدا کېږي چې دا مال دې خرج کړي کم ځای. تاسو ګورئ بازي خلق دا سي دي چې په دې ډمانو باندې دا پیسې ورکول. دا پیسې دا سي نه ده چې بس الله درکړه ته بس په دې باندې دي یو روپے تپوس پکې. او آخری نمبر حدیث کی راضی الله به قیامت پر ورځ باندې د دې کس نه تپوس کوي چې تا ته ما علم درکړو پته باندې تاسو را عمل کړو. علم هم دې ته وایي چې عالم نه به تپوس کیږي نه چې کوم یو تن ته څومره هم معلومات دي د هغه معلوماتو ته علم وایي دغه نه به قیامت پر ورځ باندې د دې تپوس کیږي. لومبه نقصان محترم وداده چې موت سره کوم علم دی په هغه علم باندې عمل نشته. او دویم نقصان د مور او فلار ناقدری. تاسو ګورئ مونږ او تاسو ته خپل معلومه ده احادیثو کې راځي قران کې راځي چې د مور او فلار قدر
हालांकि हदीस के राजी नबी अलैहिस्सलाम फरमाई چې د کم یو تن مور او فلار خوشاله وي د هغه نه بعد د قیامت پر ورځ باندې الله خوشاله وي. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زوی دی او پلاری خلیفہ دی بادشاہ دی. دا اختر رضوا چې کله د خپل بچی ته وکتل نو د زړې جامې اچولې وي او ځای په ځای شلیدلې وي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په جړا شو. چې کله په جړا شو زوی دې تپوس کوي چې بابا جان ته ولې جاړې؟ ول جواب ورکړي چې ستا دی حالت ته ما وکتل، ستا دا حالت ما جړوي. ته د یو بادشاہ زوی نن د اختر ورځ دا ستا په دې بدن باندې زړې جامې اچېدلې دي، ستا دا حالت ما جړوي. زوی ول جواب ورکړي چې بابا جان جاړي به هغه څوک چې د هغه نه خدای پاک خفوي او زمانه خدای پاک خوشاله دی. دار دې تاسو کوي چې دا خبره ته څنګه کوي؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزه ته لاس ونیسو وای ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه دا اوریدل دي چې د کم یو تن مور او پلار خوشاله وي داغه نه رب خوشاله وي. ته زما پلاری ته زمانه خوشاله زما مور زمانه خوشاله دا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي رضا ربی فی رضا الوالدین. دا یو لوی سرمایه ده. او دریم نمبر د نعمتونو ناقدری. او بیا کتابونو والے لیکي چې په نعمتونو کې چې کم ډیر ناقدری کیږي هغه د اوبو کیږي. تاسو ګورئ اوبو بهيږي د دې اوبو تپوس د هغه خلکو نه او کوي چې کم چې لول لاړ شي، خاص کر دې پنجاب علاقو ته چې کله سړی لاړ شي هلته پته سړی ته لګي، دلته دا پته نه لګي. هغه خلکو نه د دې د نعمت تپوس کوي چې هغه سره څومره قدر دی. په پونه لګولې بهيږي اوبو تپوس نشته لري، پروا نشته لري. ولیکن د دې نعمت پته هغه وخت لګي چې کله دا نعمت الله والی. او سلورم نمبر چې هغه کوتاهی زمونږ دا هغه دروغ وي. یو سړی ته به دا خپه دی چې دا زه دروغ وام، او دا به دا هم خپه دی چې په دې کې ګناه سوره دی. خو لیکن بیا هم دې د دروغو نه موږ د دروغو نه ځان بچ کوو نه. او بعضې وخت داسې وشي چې دروغو ته دروغ هم نه وایي، بلکې دا دروغ داسې عادت ګرځېدلی دی چې بالکل د دې اړو پروا نه ساتي. که دروغ وایي نو د دې د اړو پروا نه ځکه دی اموخته شوی په دروغو باندې دی. بعضې وخت داسې وشي پلار ته دروغ وایي، افسر ته دروغ وایي. نن سبا تاسو ګورئ محترمو د دروغو دا نفرت چې دی دا ګورئ یا دا ختمیږي نه بلکې رس تر رزه سیوا کیږي. او بعض خو پکې داسې دی لکه زما په شان وي چې دروغ پکې نه نو خوند نه کوي. حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چې کم یو سړی دروغ وایي دا پرختي ددن تخت او د دې سړی په حق کې بددعا کوي چې خدای دې تا تبا کی تا تم کم نقصان رسول او چې موږ د دې نقصان را ورس. یو نوجوان په بارک راضی
چې کم خلق رښتیا وي او د دروغ او نزان بچ کی الله تعالی د هغه امداد په دنیا کې هم کوي آخرت خلا پرید دیو ځوان په بارک راځي د کسب حلال د مزدورۍ د پارا دی چې تدلو یو ورځ چټي و چې کله چټي و نو دوی زرا ز بار بوزم لخر بو کما لگا خو هوا خوري بو کما ندان سرا غشي وغیرہ واغسل چې په کوم باندې ښکار کیږي د وخت د تقاضا مناسب چې کوم شی باندې سړی ښکار کوي هغه واغسل ځان سره او بهر ووتو چې کله بهر ووتو نو دی یو ښکار ولیدو نو چې کله هغه غشي هغه ښکار طرف ته وښتو اغه کار خطا شو یو عیسائی ماشوم او اغلب کولی اغه په اغه کار باندې په اغه غش باندې اولګیدو او په ځای باندې مړ شو چې کله مړ شو نو دغه مسلمان دا بچي په دې غېږ کې راواغستو او دغه چې کومور او فلارو هغه مور او فلار لې راوستو چې دغه شان زمانه یو غلطي وشوه ما ارادتن دا سے کار نه کړي خو لیکن خطاان وشته مخکار خو لیکن ښکار خطا شو یا هغه نشانه خطا شو او دې ولګېدو دغه مور او فلار چې کوم خپلوان دي اغه وتوای چې د دې دا پته نه لګي چې دا د قصدن وشتره یا خطاان وشتره خو لیکن د باندې تاسو سو کوي رپورټ په کوي قاضي له فیصله وسه یا مقدمه په چلوي او چې کوم قاضي دی هغه مسلمان دی او موږ ته توقع د دې شته چې موږ ته به انصاف ملو شي نو دا فیصله لړه قاضي له چې کله قاضي له فیصله لړه قاضي دی نوجوان کس توای چې د دې مزدورې د بار دلو چې دغه شان دا باندې یو مقدمه جوړه شو خو لیکن په دوه خبرو کې دا د یوې خبرې اختیار شته یا خدا سے وکا چې کوم د دې الګ مور او بلار دی په صدرګي باندې دی راضی کا یا بتو د دې په دغه کې قصاص کېږي کچری دی راضی نکلو نو تبا قصاص کېږي ان النفس بالنفس دغه نوجوان ولګیدو دا مور او بلار ول راضی کول ډیر کوشش کو خو لیکن دې ناکام شو ای خبر نه منله بلاخر قاضی دا فیصله وکړو د جیل ته ولېګو چې کله جیل ته ولېګلو او هغه وخت قانون دا او چې د جمعې موز به وکړو نو د جمعې د موز نه بعد به سزاګانې په دې خلکو باندې نافذ کولې دا یو قانون او ضابطه و دغه نوجوان چې کله جیل ته لاړو نو د جیل چې کوم سپرډنټو هغه عیسایو نو هغه سره رابطه وکړه او دغه عیسائی ته وایي چې ګوره زمانه دغه شان یو معاملې ما سره راغلی دا خو لیکن زما مور او پلار او بچو ته دا پته نشته دی هغه وخت و چون کې دا ټلیفونونه وغیرہ نو وی هغه ته دې معلومات نشته دی
خو کچره ته ما په خپل ذمہواری باندې مال اجازت راکې نو زبلار شم هغه ته بد دې خبر ورکم بیا براشه دغه عیسایان داسې و په هغه وخت کې چې هغه په مسلمانانو باندې اعتماد هغه ته ټیک ده زدا په خپل ذمہواری باندې پرېږدم خو د جمعې د موز نه مخکې بزان را رسي ځکه د جمعې د موز نه بعد به سزا بیا نافذ کېده چې کله دې رخصت کو دغه د جمعې راشي بیا کله رااله د جمعې د موز نه بعد قاضي کې ناستو نو قاضي اول ته پوښ کې چې اگر نوجوان څه شو دغه د جیل سپرډنټ ولې جواب ورکړي چې هغه ما په خپل ذمہ داري سره لګلې دي او تر اوسه پورې را لاشته دي نه نو قاضي و توای چې یو خبره ده د ګوما چې زه خدا نور فیصله او روم هو کتر هغه پوری اگر هغه خوسیدا او قران نه کې داغه په مقابل کې چره تبا وجل شي او چې کوم عیسایان راغلي دي هغه سره فکر پیدا شو چې یو خو زمونږه بچي مړ شو یو به زمونږ افسر لاړ شي دا خو عجیب کار شو قاضي دا نور فیصله ورولې مقدمات چې ختم شو نوجوان لاشته دي نه قاضي دا سپرډنټ راوغوښتو وتوای چې اوس په پتا باندې سزا نافذ کوم ځکه تا په خپل ذمہ داري سره هغه پرې کړی کتابونو والے کې چې په د باندې اس قسمه یاره نه دی عیسائی باندې اس قسمه یاره نه دیخ په آرام ناشته قاضي سره خلک اریان دي چې دی اوس دا سړی په خپل ذمہ داري سره پرې کړی دی به داغه په مقابل کې وجل شي او د باندې ډو سغم نشته دیکي یو تن را منډي وای ویلري او کس را روان دي تاسو لکه انتظار وکي شاید چې دا اخ نوجوان دی قاضي وی سید یو 100 منټه انتظار وشو چې کله یو 100 منټه انتظار وشو دغه نوجوان په منډه منډه باندې راغی هغه نوجوان چې د سپرډنټ په خپل ذمہ داري سره پرېخو چې کله راغی اول د دې سپرډنټ نه معافي غواړي چې زرا اتلما پلاره کې سندو د کشته انتظام نو ما انتظار کشته ته کولو په دی وجه باندې زلیر شو اول داغه نه معافي وغوښتا چې زما د وجه نتا ته پوره تکلیف ورسېدو او تاسو انتظار هم ما ته وکړو کنینو زما په وخت باندې را رسیدلم خو لیکن د دې عذر د وجه نه زلیر شوم او دغه وخت وایي چې ما د قاضي سکا ور اورسوي قاضي سکا بوت عیسایانو چې کله وکتل چې دا نوجوان کله دن راغې حالانکه مرګ زیته یو سړی نه سي مرګ زیته کې یو تنوي چې داله بځ سزا در کوم باغاړه مونږ نزو چې کله دې دن بوتلو او دغه کسانو او کتل چې دین او جوان کو دې سو بدن سره یو وعده کړی و دوه د اختیا ویلو او د خپل خبره دروغ نکړه نو د دې عیسائی چې کوم هغه بچي هغه عیسایان راغلی و هغه قبيله راغلی و نو په هغه وخت هغه دوه خبرې کوي قاضي په مخ کې اعلان کوي
چې د په موجودګۍ کې موږ یو دوه خبرې کوو یو خو چې د کم ماشوم دی زمونږ عیسائی ماشوم چې د کم د دنه قد خطا شوی دی دغه مقدمه موږ واپس واغست او دوی په دغه وخت کې چې کم مسلمانان کم عیسایان موجود وو د ټولو اعلان وکړو چې موږ سو ګرځیدو مسلمانان وګرځیدو کتابونو والے لیکي چې دا پورا خاندان د دې نوجوان د دې رښتیا د وجې او د رښتیا د وعده د وجې نه دا ټول سو ګرځیدل دا مسلمانان وګرځیدل محترم یو وخت داسې و چې مسلمان ته به چې کافر وکړو هغه کافر به مسلمان شي نن تاسو ګورئ چې کافر مسلمان ته وګوري نو داغه دا کفر نورم سیوا چې دا مسلمان کومه دوکه نه کوي محترم علما لیکي چې د نیکبختۍ یو څو علامات چې او تن دا وایي چې زما خاتمه دی په ایمان باندې وشي او زه د الله سره لاړ شم په داسې حالت کې چې الله دې ما ته بخنو کې دیو پاغه کې دادې چې دنیا نه به اغراض کوي او آخرت طرف ته توجه دین دادې چې عبادت او تلاوت په کثرت سره او دریم د فزول خبرو نه با فرهیز کوي او سلورم دادې چې په وخت باندې د مصبا بندي کول حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کم یو تن مصئی وګرځیدو او د قیامت پر ورځ باندې د منځونه صحیح او وګرځیدل پورا په طریقې سره دا سړی چې دا جنتی دی او پنځم دا دی چې د حرامو نه بزان بچ کړي کدا معمولی غوندولي نبی د حرامو نه بزان بچ کړي شپغم دا دی چې تکبر بنه کوي عاجزی کول تکبر کول وم دا دی چې نیک اعمال کول او نهم اتم دا دی چې مخلوق ته نفع ورکول لسم دا دی چې مرګ په کثرت سره یادول او یو لسم دا دی چې سخی یعنی صدقه کول نو چې کله په یو تن کې دا علامات رالل او دا مخکې می چې د اوسو خبرو کې په دې باندې زموستا عمل راغې محترم او د دنیا د ژوندۍ به زمون خیسته تیریږي آخرت به هم زمون خیسته وي قبر به هم زمون خیسته وي الله دې په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي زمون په حال باندې رحم وکړي او ګناهونو باندې د عفو کلام راکړي واړه ګناهونه دي کلوي ګناهونه دي الله تعالی ته مونږ ته معاف کړي یا الله تعالی د دین په تقاضا باندې چې سو کوم سکار کې یا الله تعالی د دنیا او د آخرت خوشاله او تور کې دلته هم جمعات والا راغلي دي د دې ډاګای نه نو دای سره خاول د دې اکرام خدا دې چې دې سره موږ سور کینو دې سره غشتونو کې شریک شو دا به زمنګ د پاره ډیره زیاته فائدہ من وي ملمانه دي خوشاله بمي یا الله تعالی ته د کورونو حفاظت وکي یا الله تعالی قانوني مسلمان چې کوم ځای کې پریشان دي یا الله تعالی ته د پریشانۍ اخلاص کې یا الله تعالی چې قانوني مسلمان او فاشه له ټولو ته مغفرت تام نصیب کړي وصلی الله تعالی علی بار دا قرآن مجیدونه جوړي انو د جمعات کار دی داسي لګ لګ تعاون ور سره کوي دا غي د ډېر خکارو شي پته نه لګي چې سورې سم کړی دي سورې نه دي سم کړی نو لګي لګ تعاون ور سره کوي الله تعالی بتا سره په دې باندې